اکثره وروڼه مونږ ته د ویډیو بار بار راولېږله او ډېره زیاته کسانو مونږ ته راولېږله چې دې باندې تاسو خپل څه نظر ده او د دې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ. زه به د خپل کم علم یعنې ځان ډېر کم او کمزوره ګڼم، خو بیا هم یو زما مسله نه ده، یو د فرد مسله نه ده، یو د عالم مسله نه ده، یو د مفتی مسله نه ده، یو د شیخ مسله نه ده، دا د امت محمدیه مسله ده. یعنی چا چې په اسلام لاندې ژوند تیرول غواړي، چا چې اسلام قبول کړه ده، د اسلام توحید کلمه ویلې ده، دا د هر انسان مسله ده. اوس د یو جوان چې تاسو ته ښکاري، د یو جوان چې مونځ کوي، په دې ویډیو کې به تاسو ته ښکاري دغه هغه نوجوان ده، دا د پنجاب یا د هغو علاقو اوسیدونکه ده. دا یو په خاده کې دې ته هر څه دې پاتې شولو، هره ډرامه دې دې نه پاتې شوله، صرف په اسلام او په دین او په مونځ پسې رالګي. د دنیا خلک ورته ناسته دا په مونځ پسې، یعنی ډرامې، یعنی د مونځ پسې دغه ملنډې وایي. مونږ او تاسو په هغه حدیث باندې عمل ولې نه کوو؟ هغه حدیث د هر انسان ځان ته رجوع وکړي، هغه حدیث باندې د هر انسان سوچ وکړي چې دغه حدیث باندې دغه انسان سوچ وکړي چې آیا حدیث کې راځي څه وایي. حدیث کې دغسې راځي چې یو انسان څه د ګناه عمل کوي، دغه انسان تاسو خولې سره منع کوي چې ای وروره دغه کار ستا غلط دی، دغه مه کوه. که دومره وس نه لرئ، بیا دغه انسان تاسو الله سره منع کوي چې دغه کار مه کوه. که دغه هم ورته نشي ویلی، اخري درجه په دې حد کې ده چې د انسان د خپل ځان په زړه کې دغه سوچ وکړي چې دغه کار غلط دی. اوس په تاسو فیصله وکړئ چې دومره زیات خلکو کې دغه انسان د لمونځ سرکشي کوي، دغه انسان نو دغه خلکو کې دومره ایمان نشته، دغه خلکو کې دومره ضمیر مړ شوی چې دا خلک دا انسان دغه نوجوان نشي منع کول چې دغه کار مه کوه. مونږ به د الله نه بیا د خیر تمه ساتو، مونږ به د الله رب العزت نه بیا دغه امید ساتو چې الله رب العزت مونږ باندې رحم وکړي. بیا انتظار هغه وخته کوئ، اسمان دغه نارې وایي چې په ځمکه زمین باندې داسې کس وي چې دی رب نه نافرماني کوي. الله رب العزت اسمان وایي ما ته حکم وکړه چې د انسان زه اسمان ته اوچت کړم، ځمکه دغه وایي چې ما ته حکم وکړه چې دغه انسان ځمکې ته زه ننوځم. دغه ځمکه هم د انسان دا بیا په جوش او جذبې کې راځي. د ځمکه هم وایي چې دا کس ما ته حواله کړه چې زه د ځمکې دننه ننوځم. بیا زه دغه نوجوانو ته یو پیغام ورکوم چې مونږ او تاسو ته بیا څه ضرورت دی چې په دې سوشل میډیا باندې مونږ او تاسو ناست په دې سوشل میډیا کې زمونږ کردار بیا څه کردار ده چې مونږ د اسلام یعنی دین خدمت نشو کول، د دین دفاع نشو کول، د قرآن دفاع نشو کول، د اسلام دفاع نشو کول. دغه نوجوانو ته وایي چې دینه بیا مونږ ته دغه بهتر ده چې استعمال نو که بیا چېرته مونږ دا نشو کول چې د مخالف مخه وکړو، د مخالف مخه ونیسو، د مخالف ته په مخ کې په لاره کې ازغی جوړ شو، په دغه کولی شو چې د مخالف ویډیو راغله شیر کول نه، قتل مکمل یې ختم کړه چې تا ته بیا مخې ته نه راځي. کم از کم دا هر یو انسان کولی شي، هر یو انسان کولی شي. نو انشاءالله هر یو انسان دغه عزم وکړي چې څوک هم په سوشل میډیا باندې داسې بکواسات کوي، داسې کفري الفاظ استعمالوي، داسې هغې مخنیوی وشي.